صلاة التراویح باب دې په بیان د فضیلت د هغه چا قام رمضان چې قیام پر رمضان مبارک کی کوي دا دې سونه مخکې تیر شوی دي ګوره رمضان المبارک کی صابر الحق دو اعمال چې کوم دي نو هغه نیوی اعمال دي او دې ته موږ ګوره چې تراویح 15 رکعات دي کې سلور دي او کاته دي دې ټکی ته ګوره پیغمبر علیہ السلام پر رمضان کې یو عمل د یوم سره منسلک کړی دی یو عمل لیل سره عمل یوم چې دی هغه صوم دی عمل اللیل قیام دی اوس عبد الوارث دیزه نه دا معلومه شو چې دا قیام چې کوم متعلق به شهر رمضان دی دا داسې قیام دی سبحان الدین چې بغیر د رمضان نه په نور الليالي کې نشته یا داسې بغیر د رمضان نه په نور الليالي کې ني نو دا قیام چا مختص بلیلت رمضان دی دا قیام بصلوات التراویح دی بصلات التراویح دی او دا تراویح سودی پیغمبر علیہ السلام 3 ورځې کړی دي لیکن دا پته نشته چې حضرت دا 3 ورځې لس رکعات کول اتر رکعات کول صلیخ رکعات کول درش رکعات کول شل رکعات کول نو دا انصاف تقاضا دا چې یو روایت ضعیفه کې راځي چې پیغمبر علی السلام بشل رکعات کول خو ارماده کې چې دا روایت قوی وي نو بیا خو د خلق له چون چراغ دو موقبه ملاوي دا خدا عبد عاجز چې کوم تاسو را دی وخت کې متکلم دی دی وی کې چې دا روایت ضعیف د 20 رکعات شي زمدار روایت قوی په دی دی چې دا قوی کړي چې په عمل د صحابه سره او دی عمر سے په دې قول باندې چې اختلاف نشته دی چاته عمر سے ابتداء دور خلافت کې نو شبیر احمد سره یو لس کسان دیالته تراویح کې عبد الوارث یو 15 کسان دیالته تراویح کې ما سره 2 کسان دی په دې ولاړی تراویح کې ځاله جمع سره حتی عمر سے چې یار دا خو د اختلاف منشره دا څول نه کو چې دوی یو امام ورکو صحابه سره چې مشوره وکړه ابی ابن کعب رضی الله عنه چې کوم دی هغه امام ک ورغه ته چې تبشل رکعات تراویح کوي او 3 رکعات به وتر کوي او دا په خلافت عمر کې اعلان شو رضی الله عنه اور بمحضر من الصحابه د تمام صحابه په حضور کې یو د صحابینه پیرت نه کړي چې عمر ستاد عمل د پیغمبر نه خلاف دی تشوا او بیا نبی پاک علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین نو دا خود عمر کو خلیفہ راشد دی کنه بلال ته وای نه نه سم خبره کاوه هاجی نو عمر خلیفہ راشد دی کنه چې خلیفہ راشد شو دا خلیفہ راشد سنت شو خلیفہ راشد طریقہ سنت شو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین لہذا شل رکعات تراویح دا سنت شو او چې څوک دې ته بدعت وي نو دا قول دغه په بدعت تراویح باندې بدعت دی هغه مبتدی دی دا خبره خلاص شو دې دغه پته ځو په نه لاګو جی وبه قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا سالو قال عن ابن شهاب اخبرني ابو سلمة ان ابا هريره قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان والقوم ايمانا واحتسابا غفر لهم ما تقدم من ذنبه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك ثم كان حضرت وفات شو والامر على ذلك ستا شوی معامله په دغه حال باندې وا یعنی مستمر روا څنګه هر چا به قیام کو ځان لا بس
ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر والصدر من خلافه عمر. وعن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليله في رمضان الى المسجد فاذا الناس اوزاع د وزعن دغه او زمانه ځان لا یو وزغ دی غزان لدی وزع دی او وزع ځان ته وی لکه توزیع او تقسیم ته وی او د عربو کتابونو باندې کې یوزع مجانا او په خور کې د ټول ګرام خرسي يصلي رجل نفسه ويصلي رجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر اني ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثلا بس که اراده کوم کې جمع کوم داخله على قارئ واحد رست یو امام قارینا لکان امثلا دا بډیر به تر وی ثم اعظم بیا قصتك فجمع على ابي بن كعب ثم خرجت مع ليله تیشکنا عبدالرحمن ابن عبد القاری وی زیارت عمر صاحب سرا یوش پراوتم والناس يصلون بصلاة قارئهم خلق تراوی کولی پس رسول خپل قاری صاحبنا قال عمر وی نعم البدعه هذه خستا طریقہ دغدا بدعت په مان لغوی سره ده وشګنا بدعت هغه مضمون مراد نه ده ولی قران خو می بدیو السماوات اسمان بدعت ده دیکھنا بدیو السماوات والارض معنا ناشنا دی ناشنا شه ده د الله په قدرتونو کې ناشنا دي بدیو السماوات نعم البدعت هذه ډیرخه دام طریقه ناشنا ده ولی نفس عبادت وو کیفیت هم وو او کیفیت اجتماعی دا د اتفاقو نعمت البدعت عزیت والذی تنامون عنها آموز چتا سدو کیگئے چتراوی دی افضل دا غردی من اللتی تقومون دا عبادتنا چتا سول پاسئے تیشوا چتراوی دی دیم قول بلاکس کا والذی تنامون عنها آغا عبادت چتا سدو کیگئے لکا تاجد افضل غردی من اللتی تقومون داغینا چتا سول اس پاسئے مانا تاجد دین افضل دی فاخبر یرید آخر اللیل تقومون مراتنا عبادت فی آخر اللیل چکم دے دا غرده دا عبادت دڑنبای رزینا دڑنبای شپینا وکان ناس یقومون اولا او خلق قیام پاول شپکی کاؤ ابن عمر سے فرمائے کم قیام چتازو کوئے پاول کی دین بہتر قیام پا آخر کی دے یعنی تاجد و ٹیم کی تاجد نفل ثواب زیاد سے جی به قال حدث اسماعيل وقال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. هو حدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن وكيل عن ابن شهاب اخبر عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجالا بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاجتمع اكثر منه فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكسر اهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهل دا حدیث موږ مخکې ویل یادی دا کنه حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أخبر على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام قبل أن تؤذن قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم من حضرت عائشہ صدیقہ دا روایت تے چے نبی علیہ السلام چے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان فقط ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه. دی حدیثنا غیر مقلدین حضرات چی دی آیتا ثابتی چی تراوی 8 رکعات دی. حضرت عائشہ فرمائی حضرت پر رمضان او پر غیر رمضان کی 8 رکعاتنا یعنی د 11 رکعاتونو نا زیات نه کول
نو یولسو کې خدری ویتر شو کنه او باقی اته تراویح شو نو غیر مقلد خو ویتر درې منی نه نو تو ورته چې داته څنګه سړی چې سر منی خپې نه منی یا خپې منی او سر نه منی ته ویتر درې نه منی او تراویح دې اته منلی حالانکه کوم راویه د حدیث چې 8 تراویح 8 رکعات ذکر کړي نو خدری ویتر ذکر کړي کنه نه یو خبره منی او بل نه منی پریوات واحده کې تو منو ببعض الجزء وتكفون ببعض الجزء یو دیم دې سحر ګل نه تاسو کوم دې اسم ګل په شان لا ګل دی او مزاجم ماشاءالله خدای مطمئن دی اوس دین دا تاسو کوم چې لکه تاسو په کلی کې تراویح کو کال 12 میاشتې وی کنه ها 12 میاشتې نه ها نو حدیث کې خدا راغی چې بغیر رمضان نه او رمضان او غیر رمضان حالت و اترکات کولا نو کته و زم در سره منم چې اترکات دي عبدالوارث زې منم اترکات دي خو دوامن دي پای کې رمضان د غیر رمضان خو تخصیص نشي چې اترکات تراویح وکړو کنه دا دریش عبدالوارث استاد توجه دا ورته ادرم خبر منو منو چې تراویح اترکات دي او پیغمبر خو جمع سره نه دي کې ته جمع سره وکړي ٹھیک شو کنه د ته په جمع سره کې نمبر 1 بدعتي شوي ٹھیک شو اترکات تراویح کې تخصیص راتو رکعات رمضان سره نمبر 2 شوي منګوي چې دار روایت دی خدا د هغه صلات الليل سره تعلق دی او صلات البيت سره تعلق دی حتی عشوی چې کور کې به د عبادت کوو اترکات به کول اکثر اترکات کول ورنه سے کړ دي دین سوای کړ دي او قد قلت لكم قبيل ذلك في ابتداء الكتاب حتی عشو صدیقه د خپل علم مطابق کوي ورنه علماء کرام په دې باندې لوی کتابونه دي تاسو یو سود دلائل خمدا سنن الکبرى دی د امام بیهقی کتاب دی او ما څنګه دا جلد نمبر 2 دی او دې صفحه دا 699 او دا ځان ولیکا بیا به تعالی چرته خو په کار راشي کنه دا 699 دا دې کې دا روایتونه دي مولانا صاحبہ باب مارویہ فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان 699 صاحب ابن یزید اغی فرمائی کان یقومون علی دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فی شهر رمضان ب20 رکعتان 10 رکعتا بیا یزید ابن رومان وی کان ناس یقومون فی زمان عمر ابن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتان سو 20 رکعتا نو سو شو دا 30 دی وتر شو خا دارنګ بل روایت ډګن روایت سني کان یومنا سوید ابن غفل فی رمضان ويصلي 5 تراویحات 20 رکعتان علی سے شهر رمضان 20 رکعتان ويوتر ب30 دار نور روایتونه د ډیر شی دي دا علی صاحب عمر صاحب او صحابه دا 699 او کتاب څنګه دا کتاب نه کنن بیا بولی کی باب مارویہ فی عدد رکعات القیام فی شهر رمضان دارنگی دا مصنف ابن ابی شیبہ دا مصنف ابن ابی شیبہ جلد 5 225 صفحہ صفحہ خدا اس لکه سند پکار دے دا سند دے یزید ابن هارون وی اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعات والوتر پیغمبر اسلام په خپل 10 رکعات کول
دا ابن عباس روایت ہے اور حدیث نمبر دے 7774 7774 بیادیوی رواه المصنف فی مسندی کما فی المطالب العالیہ بهذا الاسناد البته دیوی چې دا دی کی اور راوی دی عثمان وهو ضعیف دا کمزور دی زه ما درته مخوي حدیث سند کو کمزور دی او کمزوری سند کې څه ذکر شو نبی علیہ السلام سو رکعات کول شل کمزور سند دی چې کمزور سند دی زور ته کمزور خوې مکانه لیکن چې عمر سے شل وکړ نو کمزور نه شو زو ختم شو علی سے چې شل وکړ سوید ابن غفاره چې شل وکړ ابی کعب چې شل وکړ دا روایت ضعیفه مؤید بعمل الصحابه دغه روایت مؤید بعمل الصحابه شو چاغي تعامل د صحابه تایید ملاو شو قوت ملاو شو دغه وجدا چې فتاوی کبرا ابن تیمیہ رحم الله دیم ذکر کړي جلد اول دی اور 191 صفحہ دا دیوی وحید فیضال کے فی بعض رجوعی تنازل علماء فی مقدار القیام فی رمضان فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس 20 ركعة في رمضان ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة لأنه قام بين المهاجرين والأنصار ولم ينكر منكر اچھا انکار نہ کرے اور تیسرا واستحب آخر 39 ركعة بناء على أنه عمل أهل المدينة القديمة او دا ابن تیمیہ سے ہوئی یو قول دام دے کہ 39 رکعات وی سوشو 36 36 تو ہوئی 9 تو ہوئی ٹھیک شو 39 رکعات تو شو 39 نے چتری لے کے سو پاتی شو 36 شو بیا 36 رکعات کو وای ابن تیمیہ سے قول دار اور دلتا موتا امام مالک شتی کی نشتے ہیں نو موتا امام مالک صفحہ 98 کی آلتون 20 رکعات ذکر دے موتا امام ما لکھ رحمہ اللہ برزوات طورن چلو ہاں بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل ليلة القدر وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر گورا رورا توجہ کا خلاصہ تیم دا روایتونه طول مخ کې تیر شوی دی خایو پکې نه ونیشته باب فضیلت لیلۃ القدر دا باب دی په بیان د فضیلت لیلۃ القدر گورا دی کی شک نشته چې الله دې امت باندې احسان کړی دی او دې له یو شپه ور کړی دا چې ته لیلۃ القدر شپه وای دیتا لیلۃ القدر ولی وی یا خدا دې چې دا قدر په معنا د تعظیم سره دی او دا شپه ډیره د عزت شپه ده او ځکه چې الله په دې کې قران را لېګل دی نو دا ډیره د عزت شپه ده دیم قول دا دی چې دې ته د عزت شپه ځکه وی چې دې کې نزول د ملائک او دارنګي راتل د جبرئیل امینم دی دیتا لیت قدر ولی وی اللہ برکات و رحمتنا پدیش پا مخلوق تا چکم مضاف کیگی منصوب کیگی متوجہ کیگی ناغا خپل مثال باندې پخپلوی دغه ثانی نیوی او یا دیتا قدر زکوی مولانا صاحبہ چې دا قدر چکم دکنا فمانه د تضییقم دے واما من قدر علیه رزقه نو مانت تکسیا نو دا لغونه ټیمی یعنی یو شپه نو
اسو کې چې قدر د اندازې نه دی تقدیر نه دې رزق کې تقدیر پدیش پکې تقدیر د کال اجمالی ملائکو ته حواله کیږي لکه تاسو سورتي دخان کې ویلي دي څنګه يفرق كل امر حکیم امرا من عندنا نو ګوي کې د لوی محفوظ د اغازیم دفتر نه چره د کال د تقدیر یفصلو جدا کیږي په صحف د فرشتو کې دا عظیم ده اوس د ليله القدر کله ده ایوان سے قول دار چې پورا کال کې ګرځي نو چې عاشق نه پورا کال د عبادت کې جوش په خو پکې لاړ شي کنه دیم قول دادی مولانا صاحبہ چې دا په کل رمضان کې ده او په دې کې ډېر اقوال لیکل دي دریم قول دادی چې دا په عشر اواخرو کې ده د عشر اواخر کې اقوال دي سو کوئی 21 دي سو کوئی 23 دي سو کوئی 25 دي سو کوئی 27 دي سو کوئی 29 دي لکه چې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې یو شپه په 27 کې راغلی ده او چونکه دا شپه مبهمه دی لپاره ده چې متلاشی به تلاش کوي او هر یو شی چې په مهنت ملاو شي او دغه خوندم زیات وي جناب وقال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه وما قرأ وما يدريك فإنه لم يعلمه ګوره دامنس کې د ابن عيينة سفيان صاحب دی تفسیر تلار چې قرآن خو ليلة القدر بیان کړه وی وما أدراك ما ليلة القدر یو قرآن کې ما أدراك ذکر کیږي او بل یدریک او ما یدریک لعل الساعه تكون قریبا دا په یو ادراک دی یو یدریک دی قرآن کې چې کوم ځکه ادراک راځي نو هغه الله خپل نبی ته خودل دی الحاقه ملحاقه وما ادراك ما الحاقه كذب ثمود وعاد بالقارعه او خو دې شو او چې کوم ځکه قرآن عظیم کې ما یدریک راځي نو فإنه لم يعلمه دغه تعلیم حضرت ته نه دی ملاو شو جلو وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه ايما حفظ من الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه تابعه سليمان بن كثير عن الزهري باب التمسوا ليله القدر التمسوا تلاش کے شبیر احمد سے لیلۃ القدر شپد دی عزت فی السبع الاواخر فغور استنو رزو کی رسوګه ورستانه اسکم دي لس دی نو چدري تلره کې دا دي اسو کې نه 21 23 25 27 29 تیشوا اسو کې چې دا سب الاواخر نه مراد ده چې هغه وشي نو مراد ته نه دا چې د 29 میاشتو هغه نه مخکې د کوم راځي دي اپا کې می حساب وا نو بیا پکې وجودي کی چلو وبه قال حدثنا علي عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولوا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء رؤياكم قد تواترت في السبع الاواخر فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الاواخر وبه قال حدثنا معاذ بن فزاد قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد وكان لي صديق فقال يعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال اني اريد ليله القدر ثم انسيتها او نسيتها بس ما ته خود شو ليله القدر یعنی دغه تعین چې فلان کې رز ده بیا د مان ایر کړي شو انسیتو ما ایر کا یا نسیتو ها زما د ذهن ذهول شو وخت کړي شو او په دې کې لوی حکمت نو بیا فلت مسو فی العشر الاواخر فی الوتر پتا کې فینی رایت انی ازد ما خوب لیدل دې چې زه سیدا کوم په ابو او په خاورو کې فمن کان یتقم رسول الله صلی الله علیه وسلم فلیرجع ګوره ما ته وکړه ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول لس په اعتکاف وکړ بیا لس په اعتکاف وکړ سار چټي ورکا مرګور الله چې زه کوم تلاش اعتکاف بس دایو کې حضرت خوب ولید یا الله تو خود نبی علیہ السلام تو خود شو
پیغمبر اسلام اعلان وکړ چې ما سره اعتکاف کړی دی هغه بیا خپل بسترې راوړي جمعه ته او عشر اواخر کې اعتکاف کو ما ته الله خو دل چې دا عشر اواخر کې دا او ځګی نه خدا چې باران به وریږي او دا کیفیت به چنانچه صحابه کرام وایي چې موږ په یو وشتمه شپې رالو نو هغه شپې باندې باران وشو په شین اسمان ورزراله باران وشو او جمعه سسیده حضرت موږ کو نه په دې ځبانه د خټه اثرات دا شپه وکړه فرجعنا ومن رأى في السماء قزعة فجاء الصحابة فمطرد حتى صار سقف المسجد وكان من جليد النخل وقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. جی باب دې په بیان د تعالی ليلة القدر وطنداري في الوتر په وترو کې من العشر الاواخر آخری عشره کې فيه عن عبادة رواية عبادة رضي الله تعالى عنه مخکې بیان شو دي. فبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا اسماعيل بن جعفر حدثنا ابو سهيل عن ابي عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحت ليلة القدر في اليد من العشر الاواخر من رمضان. وبه قال حدثني ابراهيم بن حمزة حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد بن هادي عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر يجاور معنی یاتکف خو مجاورت نه مراد اعتکاف کول یو ځکه کې ناشته دل ګوره خلک صبر وکړي دا فاذا كان حين يمسي من 20 ليله کله چې شو هغه اوقات د حضرت کله چې ماخام کو په شلم شپې د رمضان کم تمزی چې تیر شي شلم شپه چې تیر شي نو معنا دا چې بیګا شلم شپه و نن شلم رز ده چې شلم شپه تیر شو ويستقبل 21 دا احدا چې دغه دا یستقبل فاعل دی ويستقبل 21 اور لاتون کی وسه یو اشتمشپا لکه شلم روزه ده کنه ان چې دا شلم روزه چې تیر شنو کوم شپه برازي یو اشتمشپا برازي رجا الى مسکنی حضرت بیا د اعتکاف یې تراغه ورجا من کان یجاور ماهو او واپس هغه سوچ چې اعتکاف کړو حضرت صاحب سره وینو اقام فی شهر جاور فی لیلہ او نبی رسول الله والسلام اقام فی شهر پاتشو په دې میاشت کې جاور فی لیلۃ التي کان یرجو فیها اعتکاف کړو په شپه چې په کوم شپه حضرت په کوړه ته کما یعنی شلم شپه قد بدالی ما تخکار کړو شو به توري وਹੀ یا به توري کشف وਹੀ خدا هذه العشر الاواخر فمن كان يعتكف معي فليثبت في موتة فيه فقد اريد هذه الليله ثم انتظر فصور في العشر الاواخر وقتها في كل وتر قدر دا لس اخری او هر تاق شفاجی فاستحلت السماء معنی یاد ده وګړه زید اسمان د شپې आवाज اوچت کړه فاستحلت وګړه زید اسمان في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلة 21 وبصرت عيني فنظرت إليه صرفا من الصبح ووجهه ممتلئ طين وماء وبه قال حدثنا محمد بن سنة حدثني يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا التحويل وحدثني محمد بن أخبرني عبد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجار في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وبه قال حدثنا مصطفى بن شاهين حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقي في تاسعة تبقي فغنهم نهش في جفاتشي لك يوشتم شوا في سبعة تبقي شغدر يشتم شوا وفي خامس تبقي سو في زشتم شوا جي روى عبد الوهاب عن أيوب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24 فبه قال حدثنا عبد الله بن الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبيه جيزا وعكرمة قال ابن عباس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في 9 يمزين أو في 7 يبقين يعني ليلة القدر باب رفع معرفة ليلة القدر صلاح الناس دام تا مخ کی ویل دي په کتاب العلم کې په دې حدیث کې د رفع اوچته دل توجه کا شیعه ظالمان وایي چې ليله القدر اوس نشته دی وا ختم شو لیکن هغه پویږي نه
یو د تعین د لیلۃ القدر یو د وجود د لیلۃ القدر. لیلۃ القدر وجود په خپل حال دی، البته تعین رفع شوی دی او د هغې د رفع سبب تلاحی وا. دا دو کسانو په خپل مابین کې مباحثه وا. قربون د تونا حدثنا محمد بن سلمة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن حدثنا انس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لاخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرجعت وعسى ان يكون خيرا لكم فالتمسوا في التاسعة والسادسة والخامسة. باب الاعمال في العشر الاواخر من رمضان. به قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن ابي يقول عن ابي الزهري عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزره واحيا ليله وأيقظ. کله چې عشره آخري داخله شوا نو شد میزرو نو لنګ به کلک. سبحان الله. نو سبحان الدین دا لنګ د کلکولو څه مطلب دی؟ نو ځکه مې تاسو وی چې هغه څه پته تاسو وی د دې یو معنی دا وا چې ملا به اوتړلا لکه کله چې اوسره سخت کار ته ودرېږي خلک به لکه ملا ورته وتړه. دیمه خبره دا ده چې چونکې لیلۃ الصیام الرفث جایز دی نو شد میزرو په دې شپو کې به لنګ کلک وتړه، معنی ټول شپه به عبادت کو، نور د کور خیال به پرې خود. ٹھیک شو؟ ابواب الاعتکاف بسم الله الرحمن الرحیم. دا ابواب دی په بیان د اعتکاف کې. اعتکاف د عکوف نه دی، عکوف لکی یو ځای کې ځان بند ساتل، حبس کول، اسارول. ځکه طالب جانا خلاصه د دې باب د معنا چې اعتکاف ته کوم دی نو دا په درې قسمه دی. یو اعتکاف نظری دی، یو اعتکاف سنت مؤکده کفایتی دی، اور یو نفس سنت یا مستحب دی. هر کله چې هغه طواف دغه اعتکاف سنت کفایی دی، نای کی لیل اور یوم دوار داخل دی، دغی صحت پارا روزہ شرط دی. ہر چیز صیام اعتکاف نظری دی، اغی صحت پارم سرے سوم شرط دی. زشوا دویم خبره ځکه چې اعتکاف مستحبه یعنی سنت عامه نفلی هغه لپاره لیل سره نهار او نهار سره لیلم شرط نه دی او هغه صحت لپاره وجوم شرط نه ده. اوس کې چې دا انوار الحق سے دامت برکاتهم العالیه قاری د بخاری شریف اوس کې دی وی چې لکه د دې جمعات یو غنټې لپاره معتکف کېږم نو صحیح ده، یو غنټه اعتکاف کول شي. دیوی طالبان ورته جزو سیل بوکو دیوی یارا زه اعتکاف کوم مازیګر ما خام پر معتکف شو. ناغي اعتکاف د پاره نه لیل ضروری دی نه سوم ضروری دی. بس دا درې خبرې شوې. ٹھیک شو مولانا صاحبہ؟ دیمه خبر یاد کړه مولانا صاحبہ، اعتکاف جو کوم سنت مؤکده دی دغه صحت لپاره جامع مسجد شرط دی. جامع مسجد نه مراد هغه جمعات ته چې پای کې 15 وضوونه کیږي. سنن کفایی اعتکاف لپاره او دغه صحت لپاره مسجد شرط دی. څلورمه خبره دا چې اعتکاف لپاره فقط مساجد ثلاثه مخصوص ندی کما هو حال بعض الناس. بعض خلک وی وانتم حاکمون فی المساجد مراد مساجد کعبه، مسجد نبی، مسجد اقصی دی. نه، تمام مساجدو کې اعتکاف کې دي. بل خبره دا د مولانا صاحبہ زنانی دی پر اعتکاف په جمعات کې جایز نه دی. د زنانی اعتکاف دی پر شرط سره مسجد بیته د دې د کور کې کمره ده او جمعات کې اعتکاف نشي کولای.
او چونکه دا دور د فتنې دی او بیا تاسو نسل باری مثال کتا او هغه هم لیکلي دي چې بالکل په دې زمانہ کې چې کوم دی خځې په جماعت کې اعتکاف نشي کولای بس خلاص کتاب باب الاعتكاف في العشر الاواخر والاعتكاف في المساجد كلها لقوله ولا تباشروهن او انتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. باب بیان د اعتکاف یو مسله شو في العشر الاواخر دوی مشوا چې د سنت مؤکده کفایي وي ول اعتکاف في المساجد او بیان د جواز اعتکاف په ټول جماعتونو کې رد په غیر مقلد باندې چاوي فقط د جماعتونو کې دی بل ځای کې نه دلیل سره ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد نو مباشرت دور اول پورې خاص نو ٹھیک شو کنه او انتم عاكفون في المساجد اعتکاف مساجد کوي تر کو حدود الله فلا تقربوا الى اخلا شابه 2 منټو کې خلاص کړي أبي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. بیا ازواج مطهرات اعتکاف کړو چلو جی او دوی ته د حضرت طرف نه اجازه تو خان ابن عبد الله الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث الشيبي عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كان ليله 21 وهي الليله التي يخرج من سبيحتها ومن استاذ ویل لا ټول روایتونه من اعتكافه قال من كان يعتكف معي فليعتكف في الاواخر 10 اواخر فقد اريد هذه الليله ثم اسيدها وقد رايت لي اجل في ماء وتين من سبيحتها فالتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل بيت فمطرت السماء تلك الليله وكان المسجد على عريشه فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهه اثر الماء والتين من الصبح 21 باب الحائز ترجل المعتكفه ګوره چې انوار الحق امامي دی او غټ جامع مسجد او دې پکې اعتکاف کوي او سره خیرن شي او دې جمعات په درشل کینی او بیبي محترمه ونه شوي چې لاسونه سره کړی د نکریزونه او لیچ د بنگړو نه ډکی وي او هغه د جمعات یو طرف ته ودريږي او راشي او تیر سر اوینزی او بیا ور سر منګز کی نو دا جایز دی حديث قال حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى عن هشام أخبر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي الي راسون ما تبع سر مبارک داس مائل ک کور طرف تا وہ مجان فی المسجد حضرت جمعہ کے ناس تو فورجلوا وانا حائض او تے بار مکه تیر چې حائض لا سوی پاک چلو وہی امام بخاری سے فرمائے چې معتکف کور ته نشید له سوا د حاجت انسانی ضروری نه کته چې حاجت انسانی کې خدا ضرورت بلوم دی چې خلق له بخاری پرېږدي حاجت خو به یې کنه خامخا نو دلته ما قید لګاو چې حاجت انسانیه ضروریه چې لا بد منه وي لکه واړه بول شو لوی بول شو یا غسل د جنابت شو دې سيزون لکور ته تتلې شي خو فقط دې لپاره انور نه چې بیا تک ناسه غپ لګای خو په دې جمعات کې باثرومونه خوشته مخکینو ار بیا ما یو جوړ کړ دلته ار یو سره به هغه اعتکاف کوو چې د سماعتي لا بلانه بیا غنټه کور ماست کب شپ تل ان ما ورته ځکه وینا کنه ما خو مسله کتلی وکنه بشته زیوار کې چې کور ته د سماعتي لتلی شي نو ما کور ته د سماعتي لتلی شي بشته زیوار لیکل دي خدا نه چې کور کې به ودی شي او بس باتروم کولاو کې لار چې خپل درزو کا بس استنجا وکړه د تخت بس نور ساته کې د کناسه ضرورت اجازت نشته جی حدثنا عن ابن شهاب عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي رأسه وهو في المسجد فرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا باب غسل المعتكف استاوخه باب د بیان د وینزلو د سر د معتکف وبه قال حدثنا محمد بن يوسف اخبرنا سفيان عن منصور عن
ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وانا حيض وكان يخرج راسه من المسجد وهو معتكف فاغسله وانا حيض. باب الاعتكاف الليله. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبر النافع عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نزلت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فاوف بنذرك. بس ګوره دوه مسلې ځکه بعض حضرات وی لکه موږ ویو کې اعتکاف نظری وی نو لیل سره یوم سره لیل شرط دی باقی ائمه لیل شرط کوي نه نهار نه شرط کوي دا نیمګړی حدیث دی ذکر راوړه باب الاعتکاف لیلن حالانکه دې ځکه د لیلن ذکر شته خو په دغه بخاری کې د یوم ذکرم شته او مسلم جلد ثانی صفحه 50 بتا ویلی پای کوم چې کوم دی دا یوم ذکر دی دیمه خبره ده چې یو سره په زماني جاهلیت کې نظر منلی وی بیا دې مسلمان شي نو ایفاد د نظر څنګه ده بعض علما فرمای چې د دې دا ایفا واجب شو امام ابو حنیفه سے وی چې په دې باندې ایفا واجب نه ده ها کې چرې استحبابن کوي نو دې لپاره نه سره نو دوب دی او بعض علما کرام وی چې بالکل نظر صحیح نه دی ځکه چې په حالت کفر کې من الاسلام ونه نو دې نظر څنګه صحیح شو جی باب اعتکاف النساء. لیک صبر وکا حدیث وایما ابن عمر ان عمر صلی النبي صلی الله علیه وسلم عمر سے تپوس نبی پاک نے کړو وکونت نظرت فی الجاهلیت ما نظر من په زمانه جاهلیت کې ان اتکف لیلۃ فی المسجد حرام اعتکاف کوم په مسجد حرام کې اوشپا حضرت فاو فی بنظر کا خپل نظر پورا کا انا وجدا استحباب دے پاره دے ٹھیک ہو گا نا امام ابو حنیفه سے مسلک دا چې دا نظر خود صحیح نه ده ٹھیک دا امر د اباحت شو او دلته لیل راغې نو تبه چې 445 کې د دغه بخاری کې یوم ذکر دی توانو 445 451 خوراغه د خیرت سره یو ورځ به چې دې زبانم خدای موږ روان کې ان شاء الله دی امیر سے سوئی نعمان حدیث حدثنا ابن نعمان عن نافع ان عمر الخطاب قال يا رسول الله انه كان لي اعتكاف يوم في الجاهليه وذكرت التك يوم في الجاهليه دارنګ مسلم ثانی 50 مخکې د پلاس باب د بیان د اعتکاف د خذو ګورا مولانا صاحبہ یو د اعتکاف د خذو اعتکاف جائز دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د خذ اعتکاف صحت لپاره شرط مسجد بیت دی دی جمعه ته نشي راغلی او ځکه چې دا حضرت ازواج مطهرات جمعه تراغلی وی او حضرت سره وی نو په بعض علما وی چې خاوند په جمعه کې معتکفي نو خزم په جمعه کې اعتکاف کول شي تا خیال ورته لیکن وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم املککم لاربه دیم کې ازواج مطهرات جمعات کې اعتکاف کو نو زه سبحان الدین نه تاسو کومه چې کم خلق به جمعات ته مود راته لغه بسوکو روحاني اولاد څه بچي وازواج جمعات نو دې کې څه خبره وا ته شو ها لیکن امر یوم چې دی دا جائز نه دی او په دې باندې نص الباری تاسو کتل راځي اکثر کتابونه کې خود زما خیال او نص الباری دې کې خبره لیکلې دا بیازان لوګ وره جی
وبه قال حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في العشر الواحد من الزمان فكنت اضرب له الخبان فيصلي الصبح ثم يدخل فاستاذنت حفصه. حضرت عائشہ فرمائے فكنت اضرب له خباء ما بعد پاره یو خیمه جوړ کړه فیصلی الصبح حضرت مزد ساروک ثم يدخل بیا بداخل شو اعتکاف گاتا رسو مسئله را روانه د عبد الوارث نه تاسو کوم به تور امتحان معتکف چې کله اعتکاف کوي نو دیو اعتکاف گاتا کله داخليږي نو منګوي چې د یوشتمه شپې ما خام تاسو ده کنه لکه نن شلمه روزه چې لاړه یوشتمه شپه را روان ده نن ما خام به دی کی تاسو ده کنه اعتکاف گا کی شوافی فرمایي چې نه یوشتم تاریخ د سحر مز نرسو اعتکاف گا ته کینی لکه سبا یوشتم روزه ده کنه نن د شپې نه سحر مز چو کی چې بس کوټانه ته بدن نشي منګو یو نه سبا یوشتم شپه ده درز ده نن یوشتم شپه شو 21 تاریخ شلم رز چې لاړ شي نو ما خام به اعتکاف شروع او دې حدیث کې راغی فیصل صبح ثم يدخلوا موږ داږي جواب کوو یو دخول فی معتکفه دی یو دخول فی المعتکف دی او یو اراده او نیت اعتکاف دی نیت اعتکاف من الليل او دخول فی وقت صباح شو دغه اشکال نشته لکه څنګه په دې جمعات کې څوک اعتکاف کوي نو په دا یو اشتم شپې نه اعتکاف کوي لیکن معتکف تعالی داخلي کې چې قرآن مجید درس خلاص کو بیا ځان له پنجره جوړه کې مخ کې غیله زینی زه پوښوي نو دا نه چې د اعتکاف نه کیږي جی نو فاستاد حفصه توجات وته حفصه عائشہ بینا ان تضرب خبان چې دا جوړه کې ځان له پاره یو تو ځان له پاره یو تنبو ان یاد شو صاحب الحق ته به پوښوي دې ځکه ته نه پوښوي ګوره زما تجربه معنی خان ګوره ان شاء الله زما ډېر تجربه ده په دې فن کې اوس ما ته وکړه د مې سیوا دا تا د زکه یم چې اردو شری لیکلي دي اوی اجازه وت حفصی د اشیاء بینا ان تضرب خبان چې دا جوړه کی خیمه حتیاشی جوړول نبی علیہ السلام لخیمه نو دې ز جوړو ما دا من غلط ده عاشی جوړ کړه نو حفصی عاشی ته وی چې مال جات راکې ځان لا خپل اعتکاف د خیمه جوړو ما اوس پوښوي فاضلت لا جوړ کړه لکه دې ګټ کې فاضل بد خبان فلما راتو زینب بنت جاش چې بلې بیبي وکړه چې حفصی غزان لخیمه جوړ کړی دا ضربت خبان اخره غزان لخیمه جوړ کړه نو فلما اصبح النبي صلی الله علیه وسلم هر کله سار شو رال اخبیا جماعت کی ګوري خیمه فقال ما صداسدي فوق پر خبر ور کړی شو چې بیبيانو دي نبی علیہ السلام آل بر ترون بهن استفهام انکار آل بر ترون بهن آیا د نیکي ګمان کوئ دې خو زبان دي تاسو مطلب یې څه شو حفصی کو خیمه جوړ کړه زکه چې عاشی ځان جوړ کړي وا زینبی جوړ کړه زکه چې حفصی جوړ کړي وا نو بل جوړ کړه زکه چې بلې بیبي جوړ کړي وا نو دیوی چې دی جوړ کړل دا اعتکاف کې زول نکوم حضرت وی عبادت شخصیت لپاره اخلاص شرط وی او دا تقابل دی او دی کی سنو دریادا لہذا دا جائز ندی ذکر آل برا ترونا بهن آیا د نیکی ګمان کوي تاسو په دی باندې نو فتره کله اعتکاف ذالک اشاره حد زوم اعتکاف رکو خوشوی خا ثم تکبشر من شوال بیا الله سره د شوال اعتکاف وکړه عبد الوارث ته به پوښوي څنګه پوښوي حنفی مسلک تایید شو لا يلزم النفل بشروع حنفیان چې لازم النفل بشروع نو دا څه کنه
اعتکاف نیت کړو بیا مات کړل زمون نفل بشو چلو واخې دا الګ بیا اوس شو یعنی خیمه جوړول په جمعات کې جی حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن بيت عبد الرحمن عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياتي فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان ياتي فاذا اخبيته حباء عائشة وحباء حفصة وحباء زينب فقال البر تقولون بهن ثم انصرف البر تقولون بهن تقول ما تظنون ايد نیکي ګمان پدوي کوي جی الم ياتي حتى تكفى 10 من شوال ګورا توجه د مولانا صاحبہ دین بعض علماء چې ګره بیبيانو حضرت سره اعتکاف کړی دی نمګو چې بیبيانو دوی نو حضرت اعتکاف مات کړی دی جواز تی خو چې جمعه ستا خپل ځان له بل سره پکې نه راځي خو چې دا جمعه چې پای کې عام مالی والا خلق راځي بوزونه کې پکې زنانو اعتکافي دا جایز نه دی شته نسل باندې تلته نيسي جمعه تیرا شوی دا نه په ایلا راټیم پر انجو لګی دا په بریتو تاولو لګی دا بس دا غده ګور علماء کرام مطلب دا دی چې دا ډېر نوی کتاب دی وای تاسو دا ذکر خیم چې نن سبا ډېر لوی لانجی دی یار دیده کہ دازوان لکلی مقصد یہ ہے کہ مسجد میں عورتوں کا اعتکاف کرنا مناسب نہیں ہے چنانچہ امام اعظم کے نزدیک تو صحت اعتکاف کے لیے مسجد بیت شرط ہے امام شافعی کے نزدیک مسجد جماعت میں مکروہ ہے امام احمد کے نزدیک اگر شور ساتھ ہو تو جائز ہے مکہ آج کل تو کسی بھی حال میں عورتوں کا اعتکاف مسجد میں جائز نہیں ہے تامتا تو زکوی چې باز زمون مرګری دي نو په دې باندې انتشار دی دای ځان سره خپل خزر او دي نو بیا نور خزم راشي نو جمعات کې اعتکاف د خود جایز دی برچت باندې ولی پیغمبر اسلام سره بیان اعتکاف کړو نو یک وخت پیغمبر اسلام سره بیان په jihad تم تللی اور هغه زمانه چې ونه هغه د امن او د سکون زمانه وا او اوس کو الله پاک دې موږ معاف کړي اوس دا حالت چې موږ په بخاری کې چرته دا خبرو کړو تاسو ټولو خان دی ونه شو نه چې بیا په جمعات کې خیمه وي نو بیا تاسو الحمدلله رب العالمین بیا د توفیقای تا خیال ورته دې لپاره اوس خو د فتنې دور دی نو نسل باری باندې عمل کول پکار دي صحیح ده مخه ده امیر دې سوې ها جوا ها وتیشی معتکف د خپل ضرورتو د پاس جمعه دروازې ته وای آو لکه څو په اعتکاف کې شوي او ستا ماشوم بار لبي کوي او ته جمعه تراشي ورته او ته بچیا لار څخه نور صفا کپڑے راوړه جائز نہیں وبه قال حدثنا ابو اليمن اخبر الشيباني الزهري اخبرني علي بن حسين ان سفيه الزوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته انها شابه كان يار يولس ابو بخاري اول کې شابه ده بل بس صوفه ما اواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعه ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم لا تسنا من ويل شابه حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة مر رجلان من الانصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انما هي سفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله سلام وكبر عليهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يبلغ من الاسلام مبلغ الدم واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا باب الاعتكاف خروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه 20 اوس تعویل دي شل رضی چې تیر شي سار حضرت کو ته نو دغه واقع بیا صحابه ته چې واپس راشي چې بیا اخري لسره دي بیا اعتکاف اخر روایتونه بیا دي شابه حدثنا عبد الله بن منير سمع هارون بن اسماعيل حدثنا علي بن المبارك حدثني يحيى بن ابي كثير قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سالت ابا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليله القدر قال نعم اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الاوسط من رمضان قال فخرجنا سبيعة 20 قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة 20 فقال اني رايت ليله القدر وان نسيتها فلتمسوها في العشر الاواخر في البيت فاني رايت اني اجدد في ماء
والتين فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع فرجع الناس الى المسجد ومن ارى في السماء قزعه قال جاءت سحابه فمطرت وقيمت الصلاه فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ارنبتی د پوزي سوکي باندې جی باب اعتکاف المستحاضه. دا موږ مخکې لخوا اعتکاف د مستحاضي جائز دی ځکه مستحاضه خو په حکم د طهارت کې ده کنه او د پاک سره طهارت متک اعتکاف کولی شي نو کې خزه حایزه مستحاضوي نو په کور کې اعتکاف کولی شي معنی استحاض معنی د اعتکاف نه دی بس. حدثنا قتيبة بن سعيد يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترت قرة والصدرة فربما وزانت وسط تحتها وهي تصلي. نو تیری حدیث ته ستا خیال دی ورته هغه مونږ چې مخکې جګړه کوله چې مونږ وی چې الوان د حیض اعتبار شته او امام شافعي چې الوانو د حیض اعتبار نشته یا ته مسله مخکې کنه صحیح ده مچ مونږ وی چې په حیض کې د الوان له اعتبار نشته نو دا موږ دلیل شو تر الحمره والصفره. باب زیارت المرأة زوجها في اعتکافه. ګوره ملاقات د خزي د خپل خاوند کله چې خاوند په اعتکاف کې ناس وي اکثر روایت ته صفیه به ده چې نبی علیہ السلام ملاقات راغلی و دا روایت تاسو د دې سلور زره مخ کې شابه. حدثنا سعيد بن عفان حدثنا الله حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابي شهاب عن علي بن حسين ان صفيه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته التحويل. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده ازواجه فروحنا ما ته ګور دې معلومه شو چې د عادت کافی بیبیان ملاقات تراغلې خبره تر او شو نو فروحنا ټول لاړې نو صفیه حضرت تلکینا فقال صفیه بنت حيي لا تعجلي تلا مزه تلوار مکه ما ته لګ ساره شو زبردر صلی الله علیه وسلم بیا اجازا نو مانس شو اے پتلوش لا تیز شو لگا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعالى انها صفيه بنت حيي فقال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم وان خشيت ان يلقي في انفسكما شيئا. باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه. ګورته امام بخاری چرته یادې اېره نه کې امام بخاری ګور تراجم دیګه او دا حدیث بیا راوړي خو دې حدیث مخکې دار هغه چې خزا د خاوند ملاقات په اعتکافګاه کې کولی شي نو معنا خزا خاوند له پښمنه راوړي شي بعض علاقو کې دغه سیدی غرونو کېږي نه انو الته کې خاوند اعتکاف کې خزا اولاد دیني نو خزا په خپل را جمعه ته ورټه کې اے ډوډۍ مې درلا راشه یوسا راوړي شي ٹھیک شو وای ها اوس وای معتکف کی چره دا پویږي چې د خلقو په ماسه بدګماني راځي نو دې دغه مدافع کول شي هغه حدیث بیا راوړو شابه. حديث قال حدثني سعيد بن عبد الله حدثني احيى عن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن سفينه اخبرته التحويل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن حسين ان سفينه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماتت فلما رجعت مشاه معها فابصره رجل من الانصار فلما ابصره دعاه فقال تعال هي سفينه بنت حيي وربما قال سفيان هذه السفينه فان الشيطان يجري من ادم. قلت لسفيان اتته ليله وقال وهل هو الا ليله. ٹھیک ہے اوس تعویل حدیث اوس ته پورې مخ کې دیوی چې لس ورځې تیر کی بیا لس ورځې تیر کی او چې شپږ تیر شي د شلم کنه نو شلم راځي نه مخ کې د شپې د شلم سارمز نرستو چې کور ته زین وتلی شي ها. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر اخبرنا سفيان عن ابن زريع عن سليمان الاحولي عن خالد بن ابي نجيح عن ابي سلمة عن ابي سعيد التحويل. حدث سفيان حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي سعيد وقال اظن ان ابن ابي لبيد حدثنا عن ابي سلمة عن ابي سعيد قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على العشر الاوسط فلما كان 27 ناقلا متاعنا فاتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان اعتكف فليرجع الى معتكفه فاني رايت هذه الليله ورايت اسجد في ماء وزين فلما رجعت الى
معتكفه وهاجت السماء فمطرنا فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا فلما رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. وبه قال حدثنا محمد ما شاء الله نزوي شابه بن عبزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل رمضان فإذا صلى الغداة حتى مكانه الذي اعتكف فيه قال فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة فسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب نصلوا خيمي پرتي ولاړې دي ما حذف أخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر أن ننزعوها فلا أراها فنزعوها يعني هذا ما حملهن هذا البر سمعنا آیا یطلبن البر اچھا دوی په دې د نیکۍ تمه کوي نه ان انزو ها فلم يزل في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. باب من لم يرى على المعتكف في الصوم. ګوره منګ ویو کنه نظر کې خو صوم شرط دی او مطلقي نظر چې نفلی وي نه باقي صوم شرط نه دی جی. وبه قال حدث اسماعيل بن عبد الله عن اخي عن سليمان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب انه قال يا رسول الله ان نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك فاعتكف ليله. باب اذا نذر في الجاهليه ان يعتكف ثم اسلم. وبه قال حدثنا زيد بن اسماعيل حدثنا ابو سامع عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر ان عمر نذر في الجاهليه ان يعتكف في المسجد الحرام قال اراه قال ليله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الاوسط من رمضان. به قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر عن حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان 10 ايام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20. باب من اراد ان يعتكف ثم بدا له ان يخرج. اقر روایت بیا راځي کنه پیغمبر اسلام اعتکاف اراده وکړه عاشیا به خیمه جوړه ک نور بی بیانو نو عادت اعتکاف مات کې بار راغی هغه بیا روایت حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن حدثنا عبد الله اخبرنا الازهري حدثني يحيى بن سعيد حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرفا إلى بناء فبصر بالأبنية فقال ما هذا قول بناء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف فرجع فلما أفطر اعتكف 10 من شوال. افطر معنا دا چې رمضان خلاص اختر وکړه جی. باب المعتكف اعتكف 10 من شوال جی. يدخل رأسه في يدخل رأسه البيت للغسل. ٹھیک شو آیا معتکف اعتکاف غانا جمعات د اعتکاف غانا کور ته سر مخ کی کولی شي چوي سي بي بي والا وي آو جی. ابي قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف اخبر معمر الزهري عن عروه عن عائشه انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجته يناولها راسه. اس نور ترتیب مطابق خو منګه دې ته د وخت نور رسیدو ځکه چې منګه وا فرض کړل